اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطبا فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعوه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا غکړو زمونږ د پاره زمونږ د عمل د پاره نمونه ده او یو ماډل له کومه ښه کار کول غواړو نو هغه کار به خی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی یا دا غي وینا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله کله په خلی باندې یو کار ووایو چې دا وکي دا کوي کله به په خپل عمل باندې ثابت کړه او خلکو به داغه د عمل نه معلومه کړه چې دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي نو دا زمونږ د پاره نمونه ده خو د شاګردانو د پوهه کولو د پاره او د مقتدیانو د پوهه کولو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله قصدن داسې یو کار وکړو چې خلکو ته امتیانو ته پیدا خودله چې دا کار په شریعت کې د دې په کولو باندې څه پابندي نشته لہذا دا کې رخصت ده دې کې رخصت ده دې کې رخصت ده نو حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې کار وکړو چې هغه خلکو ته ناشنا ښکارېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د مخې هغه کار وکړو څه معمولي جایز سرګرمي وکړه د هغې مختلف تفصیلات چې دي نو هغه محدثینو بیان کړي دي نو چې کله یې وکړه نو خلکو به بیا هغه نه کوه ویره دا خو پیغمبر علیه السلام وکړه خو دا داسې مناسب نه ښکاري بس بهرحال ځان به یې څنډې ته به یې ساتو نه به یې کوو نو دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده چې یاره تا خو دا عمل وکړو خو دا خو جایز و تا خو موږ ته د دې لپاره وکړو خو خلک وایي چې دا نه دی پکار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ښه لاړ جومات کې ملګرو ته کېناسته تقریر یې شروع کړو خطبه یې وویله مسنونه او د هغې نه وروسته یې خلکو ته داسې ووایي چې عجیبه خلک یې زما په دې ملګرو کې هم داسې خلک شته چې زه یو کار وکړم د دې دپاره یې کوم چې د خلکو ته پته ولګي چې دا جایز دی دا پکار ده چې سړی که کوي نو کولی شي اجازت دی ورته خو د دې باوجود خلک د هغې نه ځان چې دی نو هغه لرې ساتي زما دې په خدای قسمي زه ستاسو نه ډېر زیات پوه یم د حلال او د حرامو د جایز او د ناجایز د الله تعالی د معرفت د الله تعالی د غضب او د الله د محبت په رموزو باندې د ټول نه زیات واقف یم او د ټول نه زیات ستاسو کې زه د الله نه یریږم چې زه یو کار کوم نو د دې مطلب دا دی چې د الله تعالی د طرف نه په هغې کې ګریب نشته او الله تعالی په دې باندې تاسو نیسي نه نو چې زه یو کار کوم نو د هغې نه څنډې ته کېدل چې دي او د هغې نه ډډه کول چې دي نو دا ستاسو دپاره مناسب نه دي دې حدیث کې زمونږ او ستاسو دپاره دا یو واقعه شوه یو عبرت شو چې ګوره هغه کار چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی یا د هغه په مخکې شوی یا هغه وینا کړي نو هغه زمونږ دپاره یو رول ماډل دی هغه به خپل ژوند سرګرمۍ سبا ګرځو حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه یو صحابي رسول له کشر الګ دی هغه وی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو څه کارونه داسې دي چې هغه خو به پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی د جبریل په ذریعه باندې ښودل په زړه کې به ورته القا کوله خو څه کارونه د تجربو سره تعلق ساتي هغه د کلي د روزمره ژوند سره تعلق ساتي اوس دا ضروري خو نه ده چې الله تعالی دې انسانانو ته دا چل مخې چې وړه به داسې خمیره کوي
دغه چې دی دا وریجې به په دې انداز باندې پخې، بس دا خو د عملي روزمره ایوریډے ساینس سره تعلق ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغو نو په مدینې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو باغ په خوا تېرېده، نو په هغه باغ کې کسان لګیا وو د کجورو، د یو کجوري نه به پوډر راغیسته او د بلې کجوري په هغه دانو باندې به وراچېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې چل کوئ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښایسته نسل والا کجوري، نو په دې کجوري کې هم داسې چې دا ښایسته نسل والا دا دغه چې دی دا پوډر دا موږ راوالو دا تخم او دا دې بل سره میلاو کړو، د دې په وجه باندې دا کجوري ډېرې کېږي او اعلی قسم کجوري پکې کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا خو غیر ضروري غوندې سرګرمي معلومیږي چې دونه په سوونو په زرګونو کجورو کې به تاسو لګیا یو د یو نه بهرالی بلکې به نو یې قدم نه کولی، نو په دې کې به څه نقصان؟ دا خو د الله تقدیر ته پرېږدی، بس ډېری به په هغه کال باندې کجوري کمې وشوې. چې کمې وشوې باغونو هغه انداز باندې چې کم باغ کې هغه دا خبره کړې وه، نو هغه باغ کجوري کمې ونیوې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه سړي ووایي چې یا صحابي ورته ووایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باغ خو موږ ونه کړو، هغه قلم هم پکې ونه لګو، هغه میلاو نه کړه، د هغې په وجه باندې مال کم وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا خو ستاسو د تجربو خبره د روزمره، بعضې کارونه داسې چې پای کې د راهنمایي ضرورت نه وي. ما خبره وکړم د دې مطلب خدا نه دی چې ګنې تاسو د خپل هغه کارونه چې په هغې کې د راهنمایي ضرورت نه وي د روزمره تجربې سره تعلق ساتي، نو په هغې کې د خطا کېدی هم شم او زه ټیکم ویلی شم. هغه عمل داسې و چې په څنګه په هر بوټي کې او په هر نسل کې نر او ښځه وي، نو په کجورو کې هم نر او ښځه وي. نو د نر چې کوم دغه دا هغه کوسړی په هغې کې پوډري او د کوم چې مونث وي د هغې په دغه باندې د هغې پوډر چې ور واچوي، نو د هغې سره د هغې هغه میل فیمیل هغه انټریکشن وشي، نو د هغې په بنیاد باندې د هغې تخم ډېرېږي. هغه ونه کړی شو، چې ونه کړی شو نو د دې حدیث نه زموږ استاد دپاره دا خبره معلومه شوه چې کم څیزونه زموږ د روزمره تجربې سره تعلق ساتي، نو د هغې په کارونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مینه اړولې کړې نه ده. د هغه سره ټول فکر د آخرت د کامیابیو، نو د دنیا داسې کارونه چې هغه تجربو سره تعلق ساتي، په هغې کې نوي نوي تحقیقات کول چې دي د هغې نه د الله او د الله رسول منع اړولې کړې نه ده. نو په دې وجه چې کوم خلک دا وایي چې یاره ګنې اسلام کې د تعلیم نوي نوي تجربې او ټکنالوژي چې دي نو د هغې په خپلولو باندې پابندي نه. یو خو دا معلوم شوه چې په نوي نوي تحقیقاتو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پابندي نه، بلکې هغې یې ملامته کړه چې تاسو ولې په هغې خبره باندې خپل باغ پرېښودو چې ستاسو د روزمره تجربې سره تعلق ساته. حجي او آخري کومه وینا چې د نو هغه ده چې ابو موسی رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زمونږ په مخ کې مونږ ته ووایي چې ګوره زما مثال او ستاسو مثال د هغې سړي دی چې هغه خپل قوم ته راشي ورته وایي چې ای لکه ما په هغه غر نه چا اخوا را روانو ما او پوجیان را روانو او ډزې ډومبخې را روانو په دې کلي باندې حمله کول غواړي، وځې د دې کلي نه ګنې دا پوجیان یعنې دغه لښکرې چې دي نو دا در باندې حمله کوي او زما پکې بل هېڅ مقصد نشته، د دغې سړي هېڅ بل مقصد نشته، بس دغه دی دا په ډاګه باندې خلکو ته یې وینا کوي چې هغه دې ته راورسېد هغه دې ته راورسېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که کوم سړي د دې که کوم کس د دې کلي د دغې سړي خبره واورېده او دغه ځای نه ووتو نو لښکر چې راغی بس هغه بچ شو، او چې کوم ونه وتو نو هغه به د هغې فوج او د هغې لښکر په دغه کې به راشي، د حملې په ضد کې به راشي. نو دغه مثال بالکل زمام دی چې زه تاسو د جهنم د اور نه د حرام خورۍ نه د تباهۍ نه یروم او په ډاګه درته ویم زما پکې ځان له څه مقصد نشته، ستاسو د کامیابۍ او ستاسو د جهنم د اور نه د بچ کېدو هغه کوشش دی. نو په دې وجه باندې زما خبره چې ده نو هغه ستاسو د نجات سبب ګرځېږي، د نجات او د کامیابۍ ذریعه ګرځېږي. نو په دې خاطر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناګانې دا د قرآن حکم او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت چې دی نو دا زمونږ او ستاسو دپاره دا دوه د رهنمایۍ بنیادي ذرایع دي. په کار ده چې مونږ د دین د رهنمایۍ د حاصلولو دپاره هم په قرآن باندې او په احادیثو باندې په دې باندې مضبوطې منګولې ولګو، د دغې موضوع دپاره او د دغې بحث دپاره د دې خبرې دپاره
دا کتاب والا دا احادیث چې دي نو دا را جمع کړي دي راځئ چې اوس الفاظ یې ووایو. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت دے قال دے وی صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کارو کو فرخصان اجازه ورکړه فيه پاغي کولو کې فتنزه نزان ساتو عنه دغه کار کولو نا قوم یو ډلې د صحابه په بلغان ورسید ذلك دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فخطبان رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر وکړو په حمد الله نو اول د الله تعالی حمد ثنا ویل ثم قال بیوی ما بال اقوام په دې خلکو چې چل شوی یتنزهون چې هغه ځان ساتي ان شی د هغه کار نه اصنعو چې دوی په خپل کوم دي ځان ساتي په والله د ما دې په الله قسمی انی ذل اعلمهم بالله زد الله تعالی د حکمونو پر موضوع او اوقاف باندې ډیر زیات پوهیږم مستاسونه او اشدهم او ډیر زیات سخیم د په دې خلکو کې له د الله نه خشیتن په یره کې. وعن ابي موسى رضی الله عنه د حضرت ابو موسى رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انما بشکا مثلی زما مثال و مثل ما او مثال د هغه څه باسنی چې د لګلې ما الله الله تعالی به دا غي در رسول د پاره کمثل رجل پشان د هغه سړي دی اتا قوما چراشی دی قوم یو کلیتا فقال وغکلی والو تو چې یا قوم اقامه انی ذا رأیت ذما ولد الجيش یو لخر بعینیا په دې دواړو سترګو باندې و انی او ذچیم انا النذیر ذ تاسو یروم العریان بلالچا فنجا ځان بچ کی فاتواه نو من خبرو منی د طائفتون یوړل من قومه د دې قومنا فادلجون وغي د وخت استوجد د کلینا فانطلقون وغي لړشي علی مهلهم په دم غلی وزي فنجون وغټول بچي وكذبت طائفتون یوبل ډل د کلیوالو نه د سی چاغي دروغجن وغنی دا يرون کې فاصبحوا مكانهم نو په خپل ځای باندې شپو کی فزجهم الجيش زج مطلب هغه د ذیل ولا د ذیل سره راوباسي فزجهم الجيش د ذیل سره راوباسي د الله کار یعنی تب مکمل تباہی په هلاکهم نو هلاکه کی وجتاهم خجی وجتاهم فصبحهم الجيش نو سواټم کې راشي په دی باندې هغه لخر او دی پر خپل ځای باندې پراتی نه وتی نو فصبحهم الجيش نو دغه وکی دا سحر راشي په دی باندې هغه لخر په هلاکهم هلاکه کی وجتاهم او بیا یې سکی بیا د ذیل سره وباسي فذلك مثل من اطاعني دا مثال دا هغه چاره چې زما خبره منی پتبع نو دې روان شي ما په هغه تعلیماتو پسې جئت به چې زرا راولېږلی شي ما راوړي دي هغه ومثل من عصواني کوم سړی چې زما نه مني وکذب او دروغجن وګڼي ما جئت به ما چې سره وړي دي هغه من الحق حق نو زما او د دغې سړي مثال دا یو شانتی دی زم تاسو یروما د جهنم د اور نه نو دغه طرف د نجات طرف ته مرابلم او هغه سړی هم دغه شانې کوي نو زما او د هغه مثال یو شانتی دی نو ای مؤمنانو ای انسانانو زه چې تاسو دپاره راغلی یم بې لالچه تاسو ته د اسلام دعوت رسومه نو په دې باندې عمل وکړئ چې نجات بیا مونې گویا د نجات دپاره واحد لار په قرآن او په سنت باندې عمل پیرا کېدل دی الله دې موږ ټولو ته عمل توفیق اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك